عمل کوي دا هغه درجه بیا نفلي د مسلمان نه ډېره لویه ده. او اوس چې موږ او تاسو سوچ وکړو دا علماء کرام دا په دې مؤمنانو کې یا مسلمانانو کې داخل شو ځکه د اسلام راوړی ایمان یې خامخا راوړی لیکن الله تعالی د دې خاص ذکر بیا کوي والذین اوتوا العلم درجات د علم او د علماء درجات هغه الله تعالی بیا ذکر علماء کرام دې ته وایي تخصیص بعد التعمیم یعنی د عام خلق نه بعد یو ځل په عامو کې دی راغله بیا یې الله تعالی خاص ذکر کوي دا د دې پیشان ښکاره کولو لپاره پیشان الله تعالی ښکاره کوي د علم او د علماء کرام دا شان ته الله تعالی صفا فرمایي 23 نمبر پارا کې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عام خلقنا تاسو کا یو کسر علم د دین دی او بل سره د دین علم نشته آیا دا برابر کې دیش دا په عقل معلومي الله وی انما يتذكر اولو الالباب دې خبرو په عقل مند کوي دا چا په سر کې معمولی ماسوي هغه په دې باندې پیږي چې یو کس کوی دی او بل دا کوی نه ډاړه برابر دی وې سړی نه خلک تاسو کې په هر فیلډ کې چې یو کس کوی وي دا غنه خلک تاسو کې یو کس ډاکټر دی او بل غیر ډاکټر دی چې بیمار شي ډاکټر ته وایي تاسو کوي یو کس انجینیر دی او بل انجینیر نه دی چې کور جوړای چرته کې ابانی شروع کوي و انجینیر نه تاسو کې دا نه وایي چې هر چا نه چې تاسو کې وکړه دا د دنیا عقل باندې معلومیږي چې یو کس په یو شي باندې کوی وي دا غنه په دغه متعلق تاسو کې الله فرمایي چې قرآن او حدیث باندې څوک کوی دی او بل نه کوی دا یا دا دواړه برابر د دې خبره برابر ده انما يتذكر اولو الالباب دې نفس الله فرمایي دا خبره وای تاسو ته عقل معلومول شي تاسو په سوچ کوي او د نورو دلایل اړو ضرورت نشته د عالم د نورو فضائل او نورو خبرو او احادیث اړو ضرورت نشته بلکې په عقل باندې خبره معلومول شي یو کس قرآن مجید پیژني هغه ترجمه پیژني احادیث پیژني هغه تفسیر پیژني هغه تشریح پیژني هغه شرح پیژني الله ورته قرآن او حدیث والا کوی نصیب کړی وي هغه په مدرسه کې وخت ډیر کړی آیا دا برابر کې دي دا هیڅ کله برابر نشي دی وجهنا علم دی مقام راغلی حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء دا علماء د انبیاء کرام وارثان یا حضور فرمایي چې ذهن کې بداوه چې دا د انبیاء نه مال پاتې کیږي د انبیاء نه ورته کتابونه پاتې کیږي د انبیاء نه سب حسب ورته پاتې کیږي یعنی عام سړی په کې نشي راځي حضور فرمایل نه بدی کې عام انسان راځي هر مسلمان د علم په دې صفات کې داخلي دي یو کس مزدور دی یو کس د کلکار د خاندان دی کله دوار د خاندان دی کله شمیار د خاندان دی کله هر خاندان دی هغه چې عالم شي د پیغمبر په وراثت کې بداخل شي انما وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انبیاء کرام پیسې او مال په میراث کې نه پرېږدي وانما ورثوا العلم د دې میراث هغه علم فمن اخذه منع عام چام واپس دا علم چې چام حاصل غریب دی کمالدار دی کتوب دی کسبین دی کله پاکستان دی کله بل ملک دی کله هر ځای اردو دی که پنجابی دی کومه جګه وي فمن معنا عام هر څوک فمن ښځه ده او که سړی ښځه ده او که سړی ښځه عالمه شوه ټولو ښځو نه افضله شوه د قرآن او د حدیث پوهه ورسره راغله د ډېرو سړو نه افضله شوه فمن اخذه اخذ بحظ واحد حضور فرمایي چې د علم واښو د ډېر لوی سره ډېر لوی کمال ورته مېلو د دنیا ډېر لوی عزت ورته هغه مېلو نو د علم ډېر په ځای ده نن سبا معاشره کې زمونږ دا تمام یهودیانو او دغه شان د ملحدینو
او د دین د دشمنانو 100% دا کوشش دی خلک د مدرسو راواړي د خلکو زړه د مدرسې نه دور کړي د خلکو زړه د مسجد نه دور کړي د خلکو زړه د تبلیغ نه دور کړي دې باندې باقي وګوري په دې موبایل باندې پیجونه دي د دې خلکو یو نه سلونو زرګونو پیجونه دي او باقاعده لیکل شوي پکې چې دا د تبلیغ خلاف تبلیغ کی اپریشن او تصوف کی اپریشن او علم کی اپریشن د ځان اپریشن دغه اپریشن یې وکاوه د خپل زړه اپریشن دی وکړه زړه دې د ګناهونو جړه ده زړه دې کندر دی زړه دې چې کوم دی د شیطانانو کور دی ځان اپریشن اول وکړه بیا وروسته چې کوم دی د نورو اپریشن یې کوه دې والا حضرات وایي هوښیار انسان هغه دی چې خپلې غلطۍ مخې ته کړي د بله غلطۍ زمونږ هغه خپلې وروستو ته دي او د بل غلطۍ مونږ مخې ته نیولې دي د ټولې دنیا د میډیا دا کوشش دی په څه طریقه باندې د عالم نه د مدرسې نه د پاکو خلکو نه خلک غواړو مقصد یې څه دی بېدیني یو کس د عالم سره رالګي شوه خامخا د هغه مخالفت به کوي هغه ورته ډکې خیرې کوي ډکې به یې بد راځي بېدیني به څه وکړي یو کس تبلیغ سره نه لګېده هغه ته هدایت به څنګه رسېږي یو کس پاکانو خلکو سره نه لګېده هغه ته به هدایت څنګه ملوي ټول مقصد یې بېدیني مقصد ته وګورئ مقصد په دې پیسې ورکړي دې بلا پیسې ورکړي دا تاسو چې نن ګورئ زموږ طبقه مسلمانان چې دا هم د هغوی په لارو باندې روان دي او فري کاته کې روان دي فري کاته کې روان دي او څوک چې دا پیجونه چلوي او دا سیټونه چلوي که په دې باندې پیسې ملاوېږي تنخواګانې ملاوېږي اتیا زره روپۍ لږ روپۍ ورته داسې ورکوي د دې پیجونې ډېرې پیسې دي لکونه روپۍ ورته ملاوېږي زموږ ساده مسلمانان هسې پرې لګیا دي لایکونه او کمنټسونه پرې کوي هسې غریبانان ځان ته ګناه کې راکوي هغوی ته باسې الله تعالی چې کوم دی نو آخرت هم تباه کړی دنیا هم تباه ده او موږ مسلمانان هسې ځان تباه کوو هغوی ته خو پرې تنخوا ملاوېږي او دې غریبانانو ته پرې تنخوا نه ملاوېږي باقاعده سوچ کوي وګورئ دا هر مکتب فکر عالم چې وي هغه معزز عزتمند دی د دیوبندي مکتب فکر دی که بریلي دی یا د حدیث دی که غیر مقلد دی که هره بلا ده چې د علم سره نسبت دی ته دا مه وایه چې دا دا دی او دا دا دی ته پرې نه پوهېږې ته پرې نه پوهېږې ستا مخې ته پټکې والی دی قابل قدر دی په منبر ناست دی په مصله باندې ناست دی دا ورته په هغه خبرو نه پوهېږي یا د علماو خپل منځ کې اختلاف دی هغه کوي لګیا به وي ما او تا پرې نه پوهېږي ما او تا ته به غلطه لاره ما او تا ته غلطه لاره ښیي او هغه لاره راته ښیي چې هغه د جنت لاره نه ده د قرآن لاره نه ده د احادیثو مبارکو لاره نه ده بیا تا کوم دی ورپسې اختلاف د هر چا سره کولی شي اختلاف د ګناه نشته اختلاف ته کولی شي خو د ادب د دایرې نه لاندې اختلاف کولی شي خو د علم د دایرې نه لاندې نن مو سره نه علم شته نه ادب شته او اختلاف هغه چې کوم دی نو شروع شوی دی په هر حال زمانو چې موږ او تاسو ډېر احتیاط ته کار واخلو چېرې موږ او تاسو د نیکانو خلکو پسې خبرې شروع کړي خپل موبایل استعمالول مو شروع کړه نو زموږ بچو کې به نیکان خلک نه پیدا موږ به څه نه څه دینداره شو ولیکن زموږ بچو کې به الله تعالی دینداره پیدا نه کړي دا د علماو پسې د صلحاو پسې د خبرو دا اثر وي چې بچي یې بیا هغه ډېر زیات خطرناک بچي یې بیا هغه چې کوم دی مخالف زده شي آیسیان شي پوډریان شي په دې پوړي کې باندې یو کس معلوم دی هر وخت معلومات هر وخت درې زامن یې نه پېژنم آیس درې زامن دې آیس په خپله باندې مړ هر وخت معلوماتو پسې لګیا او مور یې باقاعده چې کوم دی نو ما محلي والا تپوس کړی وایي مور یې خیر غواړي بچي آیس ځکه چې معلوماتو پسې هر وخت په خپل امام پسې به لګیا مولانا محسن صاحب پسې به لګیا ټولو پسې به لګیا چې کوم دی اوس هغه مړ دی بچي آیس کې وروالی یا دې حالت ته هغه ورسې الله دې وساتي